أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مومنانو ته فرمایي چې ستاسو مطمئن نظر تل فاستبقوا الخيرات په کار ده چې وي، یعنی تاسو په نیکۍ کې همیشه د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش کوئ، او بیا کم خلک چې نیکۍ کوي او عمل نیک وي نو خدای پاک هغوی بهترین مخلوق ګرځولي دي، لکه څنګه چې فرمایي چې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، یعنی یقینا هغه خلک چې ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي همدا خلک دي چې بهترین مخلوق دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغې خبرې وضاحت فرمایي، مختصراً په یو ځای کې فرمایي چې انسان ته پکار ده چې خپل فرض دی پوره کړي او په صالح اعمالو کې ترقي وکړي. د دغه آیت په حواله هغوی فرمایلي وو. نو په نیک اعمالو کې، په صالح اعمالو کې ترقي کول، نیکي کول، نیکي کول یو مسلمان، یو مومن، حقیقي مومن جوړي، او دې لپاره موږ ته همیشه کوشش کول پکار دی. زموږ راهنمایۍ لپاره د قرآن او د حدیث په رڼا کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر په وضاحت دې باره کې ارشادات فرمایلي دي. مثلا دا چې نیکي څه څیز دی، حقیقي نیکي څنګه ترلاسه کېدی شي. نیکۍ کولو لپاره په خدای پاک باندې ایمان ولې ضروري دی، د ایمان معیار څه پکار دی چې وي، د ایمان دغه ایمان معیار موږ ته څنګه زیاتول پکار دی، په کومو وسیلو نیکي کېږي. د نیکۍ کم مختلف اړخونه دي، څومره قسمه نیکۍ دي، بیا خدای پاک د نیکۍ اجر څنګه ورکوي، څوک نیکي کوي په هغه باندې د هغه بخښنې څنګه کېږي. بیا هغوی دا هم بیان فرمایلی دي چې د جایز څیزونو هم د اعتدال تر حده، چې جایز کارونه هم د اعتدال تر حده کول نیکي ده، او که زیاتې کوي هغه نو بیا دا په نیکۍ کې کمی راولي. او بیا دا هم چې یو مؤمن ته د خپلې د نیکۍ دایره څومره لویول پکار ده.
غرض دا چې هغوی د نیکۍ حکمت، د دې حقیقت، د دې روح چې کوم مضمون دی هغه په مختلفو موقعو باندې په مختلفو زاویو باندې ښه په وضاحت بیان فرمایلی دی. حضور فرمایي چې دا وخت په دې باره کې زه د حضرت مسیح اسلام ځینې اقتباسات وړاندې کوم. د دغه خبرې وضاحت هغوی فرمایي چې نیکي څه څیز دی او دا هم چې په ظاهره یوه وړه شان نیکي د خدای پاک د رضا سبب جوړه شي. هغوی فرمایي چې نیکي یو پارسنګ دی د اسلام او د خدای پاک طرف ته د تلو لپاره. د اسلام حقیقت معلومول غواړي، د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړي، د دې که د هغه د خدای قرب که ترلاسه کول غواړي نو دې لپاره نیکي لکه د یو پارسنګ مثال د خو یاد لري چې نیکي څه څیز دی. فرمایي چې شیطان په هر لاره کې خلکو ته پټ ناست وي او د حق لارې نه لرې کوي. مثلا که د شپې روټۍ زیاته پخه شوه، مالداره سړی دی چې په کور کې د شپې زیاته روټۍ پخه شوه او سهار باسي پاتې وه، خوړل شوې نه وه د شپې، نو په بله ورځ عین هغه وخت چې د روټۍ وخت دی او د هغه مخې ته ښه خوراکونه پراته دي، ولایت ته نه یوه نوړه هم نه ده اخیسته چې په دروازه یو فقیر راشي او آواز وکړي او روټۍ غواړي. نو څوک چې روټۍ خوري نو هغه دا وایي چې د باسي روټۍ دې سایل له ورکړه، پرونی چې کومه پاتې ده روټۍ هغه له ورکړه، حالانکې ځان ته مخې ته د هغه تازه پخه روټۍ پرته وي. نو فرمایي چې آیا دا به نیکي وي؟ باسي روټۍ خو پرته وه، چې کوم انسان ته ناپسند وي هغه به ولې هغه خوري؟ وی فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فرمایي چې دا هم پکار چې معلومه دی وي چې طعام عمومي خوراک ده، ښه خوراک ده. ښه طعام هغه ته ویل کېږي چې کوم چې ستاسو خوښ خوراک وي. خراب او باسي خوراک طعام نه وي. د یو ورځ چې کوم زوړ خوراک وي هغه تاسو په خپله نه خوښوئ هغه طعام نه دی په عربی کې. فرمایي چې په کومې رکیبۍ کې چې لا پکې تازه روټۍ سالن او ورته پروت و چې د هغې هم ښه خوندور او خوښ هم و او ستاسو مخې ته پروت هم دی او لا یې شروع کړی نه دی، خو که دا تاسو باندې فقیر تاسو اواز در باندې وکړي او هغه ورله ورکړي نو بیا دا نیکي ده چې لا روټۍ ورته مخې ته پرته ده تازه او څوک درنه وغواړي غریب سړی راشي نو هغه له ورکړي نو دا نیکي ده. دا نیکي نه چې ښه زه خو به تازه وخورم او ته کور ولوتو چې زوړ چې کوم دی پرونه چې کومه بد شوې ده دا ورله ورکړه. نو تر دې حده جوړتیا ته چې انسان ورکوز شي نو مل هغه حقیقي نیکي بیا موندلی شي. نو د حقیقي نیکۍ کوشش پکار دی چې وکړی شي. او دا نیکي څنګه پیدا کېږي؟ دا نیکي خدای پاک باندې د کامل ایمان نه بغیر نشي پیدا کېدی. نو دې وضاحت هغوی فرمایي او په یو ځای کې فرمایي چې د حقیقي نیکۍ لپاره دا ضروري دی چې د خدای پاک په وجود د ایمان وي، ځکه چې مجازي چې کوم حاکمان دي هغوی ته دا معلومه نه ده چې څوک د کور دننه څه کوي لګیا دی او د پردې نه شاته د چا څه کارونه دي. د خدای پاک په وجود باندې ایمان انسان لري او ایمان یې دا وي چې د خدای پاک نظر په هر څیز دی او په ظاهره چې کوم حاکمان دي، کوم حکومت د ادارې دي، نو هغوی ته خو د انسان د اندرون هېڅ پته نشي لګېدی، هغوی د انسان د اندرونه نشي خبره دی چې څه څیز دی، خو خدای پاک خبر دی. او دا ایمان پکار دی چې وي چې خدای پاک د هر څیز د خبر دی، د هر څیز علم لري، د غیب علم لري. هغه فرمایي که څوک په خوله د نیکۍ اقرار کوي خو د زړه دننه هغه چې څه لري نو د هغې دپاره هغه د مؤاخذې ویره نه لري. او د دنیا په حکومتونو کې یو هم داسې نه دی چې انسان د دې نه په شپه کې، په ورځې کې، په رڼا کې یا په تیارې کې یا په خلوت یا په جلوت کې یا په
په ویرانۍ کې یا په آباده کې یا کور کې یا بازار کې په هر حال کې یو شانتي نه ویریږي. ځینې وخت انسان په پټه کار کوي لګیا دی، په پټه کار کوي لګیا وي، په مختلفو ځایونو کې ناست، په مختلفو حالتونو کې، او هغه خبرو چې په ظاهره څوک ورته نه ګوري لګیا دی، ځکه څه ویره هم نه لري، او دغه ویره نه کېدو په وجه هغه غلط کار وکړي. د خدای پاک نه بغیر هغه ته پته دی د هر څیز. نو ځکه که حقیقي نیکي کول غواړي نو خدای پاک باندې ایمان ډېر زیات ضروري دی. فرمایي چې د اخلاق سمون لپاره په داسې هسته ایمان ضروري دی چې په هر حال او په هر وخت د هغه نگران او د هغه اعمال او د هغه اعمال او افعال او د هغه د زړه چې کوم رازونه دي په هغې باندې ګواهي ورکوي. نو هغه د خدای پاک د ذات نه علاوه بل یو ذات نه دی داسې یو. د خدای پاک نه بغیر بل څوک داسې نه دی. نو دا ایمان کوي او دا د ایمان معیار وي، نو او هر وخت د خدای انسان ته یاد وي، نو مله انسان حقیقي نیکي کولی شي. بیا د حقیقي نیکۍ باره کې نور وضاحت هغوی کوي او فرمایي چې تقوا معنی دي چې د بدۍ د دقیقو لارو نه د پرهیز وکړی شي. خو یاد لرئ چې نیکي دومره نه ده چې یو تن دا وایي چې زه نیک یم ځکه چې ما د چا مال نه ده خوړلی، غلا مې نه ده کړې، غصب کړی مې نه دی په غلطه طریقه، او په غصب کړی مې نه دی په غلطه طریقه مې څه ګټه نه ده کړې، نو داسې نیکي نه ده. فرمایي چې که څوک وایي چې زه نقبزني ما نه ده کړې او غلا مې نه ده کړې، بدنظري مې نه ده کړې، زنا نه کوم، نو داسې نیکي د عارف په نظر کې د خندا قابله ده. ځکه چې که هغه دغو بدو کارونو ارتکاب وکړي یا غلا یا ډاکه زني وکړي نو هغه ته به سزا ورکړل کېږي. نو داسې نیکي نه ده چې د عارف په نظر کې قدر وړ وي، بلکې اصل او حقیقي نیکي دا ده چې د انسانانو خدمت دې وکړی شي او د خدای پاک په لاره کې د کامل صدق او د وفادارۍ اظهار دې وکړی شي او انسان د هغه په لاره کې د ژوند قربانولو ته دې هم تیار وي. ځکه دلته فرمایي چې ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، چې خدای پاک هغوی سره دی چې د بدۍ نه پرهیز کوي، ورسره نیکۍ هم کوي. فرمایي چې دا ښه یاد لري چې صرف د بدۍ نه پرهیز کول څه د خوبۍ خبره نه ده. دا ویل چې زه بدي نه کوم، ډېر نیک یم، نو داسې خوبي نه ده تر څو چې ورسره نیکۍ هم ونه کړي. ډېر خلک به داسې موجود وي چا چې چېرې زنا نه ده کړې، څوک یې وژلي نه دي، چېرته غلا نه ده کړې، ډاکې نه ده اچولې، باوجود د دې هغوی د خدای پاک په لاره کې څه د صدق او د وفا نمونه هم نه ده ښودلی. د خدای پاک په لاره کې د خدای پاک د رضا له خاطره د خدای پاک په حکمونو باندې روانېدو لپاره هغوی څه نیکي هم نه ده کړې، څه قرباني هم نه ده کړې، باوجود له دې چې ډېرې بدۍ هغوی نه دي کړې. فرمایي یا د انسانانو څخه خدمت نه دی کړی، که د خدای پاک حق هم نه دی پوره کړی او د بندګانو حق هم نه دی پوره کړی، نو هېڅ نیکي هم نه ده کړې. بېشکه چې ډېرې بدۍ هغه نه به یې کړي، خو که د خدای حق نه دی پوره کړی او د انسان خدمت نه دی کړی، د دې حق نه دی پوره کړی، نو دا بیا څه نیکي نه ده. فرمایي نو جاهل به وي هغه تن چې دغه خبرې وړاندې کړي او په نیکانو کې دی ځان شمیرل غواړي، ځکه چې دا خو بد کارونه دي. صرف په دومره خیال څوک په اولیاء الله کې نه داخلېږي، نه شاملېږي په هغوی کې. بیا دې باره کې هغوی نور فرمایي چې دا د فخر خبره نه ده چې انسان په دومره خبره خوشحاله شي چې هغه زنا نه کوي یا هغه څوک وجلي نه دي، غلا نه ده کړې. داسې فضیلت دی چې د بدو کارونو نه د بچ کېدو فخر ترلاسه کوي. دا خو څه لویه خبره نه ده چې ما بد کار نه دی کړی هېچېرې هم څه. فرمایي چې په اصل کې هغه خبر دی چې که غلا یې وکړه نو لاس به یې پرې کړی کېږي، یا فرمایي چې د موجوده قانون له رویه په زندان کې به اچولی کېږي. که غلا یې وکړه نو اوبه نیولی شي او د جیل سزا به ورته ورکړی شي. نو دا خو څه کمال نه دی، دا خو د سزا ویره ده. بیا فرمایي چې د خدای پاک په نظر کې اسلام د یو داسې څیز نامه نه ده چې د بد کار نه د پرهیز وکړی شي.
بلکې تر څو چې د بدۍ پرېښودو نه پس نیکۍ خپلې نه کړی شي، نو هغه انسان په یو روحاني ژوند کې ژوندی نشي پاتې کېدی. د اسلام د تعلیم حقیقت دا دی چې په خپل روحانیت کې اضافه وکړئ، خپل روحاني ژوند ښه کړئ. که صرف بدۍ هم پرېښودئ نو په دې روحاني ژوند نشي ښه کېدی. بدۍ چې پرېږدئ نو نیکۍ خپلول ضروري دی د روحاني ژوند خپلولو لپاره. ګینې فرمایي چې په روحاني ژوند کې ژوندی نشي پاتې کېدی داسې تن، هغه هم بیا لکه د مړي شي. فرمایي چې نیکۍ لکه د غذا دي، لکه یو تن د غذا نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی، همدغه شان تر څو چې هغه نیکي خپله نه کړي نو هیڅ هم نه دی. او دا حالت په ایمان کې په زیاتېدو ترلاسه کېږي. په خدای پاک باندې د ایمان معیار څنګه پکار دی چې وي، دا معیار همله ترلاسه کېږي. دا معیار به همله ترلاسه کېږي چې کله د انسان ظاهر او باطن یو وي. صرف ظاهري ایمان نه وي، بلکې څنګه چې دا یقین لري چې یو زهر دی هغه نقصان کوي د انسان او انسان به مړ کېدی هم شي که هغه یې وخوړو، او لکه څنګه چې دا یقین لري چې د یو مار په سوړه کې که انسان لاس ور دننه کړي او دننه مار شته نو هغه چیچلی شي. نو همدغه شان دا یقین هم پکار دی چې د خدای پاک په ذات چې که زه بد کارونه کوم نو خدای پاک هر وخت ما ویني، ما ته به سزا ملاویږي. او نیکۍ خو خدای پاک فرمایي چې د هغه اجر ورکوي. نو د انسان هر عمل د خدای پاک هر عمل نه د خدای پاک د وجود اظهار د انسان د هر عمل نه پکار دی چې د خدای پاک د وجود اظهار وکړي. هر وخت دا احساس وي ورته چې خدای پاک زما هر کار ګوري لګیا دی. هغوی فرمایي چې په اصل کې نیک همهغه دی چې ظاهر او باطن یو وي، او د چا زړه او بهر یو دی نو هغه په ځمکه لکه د فرشتې روان وي. د چا چې اندرونو بیرون یو دی، څه چې په زړه کې دي هماغه په ظاهر هم دی، نو بیا د هغه د نیکۍ معیار داسې شو چې لکه هغه یو فرشته شو. فرمایي چې بېدینه د داسې حکومت د لاندې نه دی چې حسن اخلاق بیا مومي. یو بېدینه چې خدای نه مني، بېشکه که د هغه اخلاق ښه وي نو هغه خو بیا هم هغه دغه معیار ته نشي رسېدی. چېرته نه چېرته به د هغه په زړه کې داسې خبره راشي چې هغه به خرابې پیدا کوونکې وي. کېدای شي چې د بدۍ نه منې شي، ځینې بنیادي اخلاق هم هغه وښیي، خو بیا هم د هغه حالت په نیکۍ کې کمزوري پاتې کېږي. فرمایي چې ټولې نتیجې د ایمان نه پیدا کېږي. لکه څنګه چې د مار سوړه چې څوک وپېژني نو څوک پکې بیا لاس نه ور دننه کوي. موږ دې نه هم خبر یو، موږ چې خبر یو چې اسټکنیا چې یو زهر دی د هغه یو مقدار باندې انسان مړ کېږي، او په دې باندې موږ ایمان لرو چې په دې باندې انسان مړ شي. نو د دې ایمان په وجه بیا موږ دې ته لاس هم نه لګوو او مرګ نه به ځان بچ کړو. د ایمان د مضبوطېدو مزید وضاحت هغوی فرمایي چې یقیناً ګڼئ پوه شئ چې هره پاکبازي او د هرې نیکۍ اصل جوړه دا ده چې انسان په خدای پاک باندې ایمان راوړي. څومره چې د انسان ایمان په خدای پاک باندې کمزوري وي، هغومره په صالح اعمالو کې کمزوري او ناراستي ښکاري. خو چې کله ایمان قوي شي، ایمان مضبوط شي او انسان د خدای پاک په ټولو کاملو صفاتو باندې یقین وکړي، نو هماغومره یو عجیبه رنګ تبدیلي د انسان په اعمالو کې پیدا شي.
انسان چې دا یقین وکړي چې خدای پاک د ټولو طاقتونو خاوند دی، عالم الغیب دی او هر ځای کې ماته ګوري لګیا دی، نو فرمایي چې بیا دغه شان یو عجیبه رنګه تبدیلي د انسان په اعمالو کې پیدا شي. په خپله د هغه اعمال ښه کېدل شروع شي. د بدۍ په ځای د نیکۍ طرف ته زیاته توجه پیدا کېدل شروع شي. فرمایي چې څوک چې په خدای پاک باندې ایمان لري، هغه په ګناه باندې نشي قادرې دی. دا نشي کېدی چې یو خوا په خدای پاک باندې ایمان وي او بل خوا هغه ګناه هم کوي لګی، ځکه چې دا ایمان د هغه نفساني قوتونه او د ګناه اعضا پرې کړي. ګوري که د چا سترګې روباسلی شي، نو هغه بیا په سترګو بدنظري څنګه کولی شي، د سترګو ګناه به څنګه کوي. همدغه شان که دغه لاسونه پرې کړی شي، نو بیا هغه ګناه چې دغه اعضا سره تعلق لري هغه به څنګه کولی شي. بلکل همدغه شان چې کله یو انسان د نفس مطمئنه په حالت کې وي، نو نفس مطمئنه هغه بیا ړوند کي او د هغه په سترګو کې د ګناه قوت پاتې نشي. هغه ګوري خو کتی نشي، بدنظرۍ په بد نظر نه ګوري. که یو څیز ګوریم نو د بدۍ په نظر نه ګوري. یو څیز هم فرمایي ځکه چې د سترګو نظر سلب شي، یعنې هغه د ایرس او د ګندګۍ چې کوم نظر دی د ایرس نظر دی، یا د څه څیز لیدو نه پس د چې کوم ګنده نظر دی یا د ناجایزو خواهشاتو نظر دی هغه ختم شي. فرمایي هغه غوږونه خو لري خو کوڼ وي او هغه خبرې چې د ګناه وي هغه نشي اورېدی. همدغه شان د هغه ټول نفساني او شهواني قوتونه او اندروني اعضا پرې کړی شي. د هغه ټول طاقتونه چې پې د ګناه کېدی شي، هغې باندې یو مرګ راشي او بلکل هغه لکه د یو مړي په شان وي او د خدای پاک د مرضۍ تابع شي او د هغې نه بغیر هغه یو قدم هم نشي پورته کولی. فرمایي چې که دا حالت وي، فرمایي چې کله چې په خدای پاک باندې رښتونی ایمان وي، نو بیا دا حالت وي او دا ټول حالتونه هغه وخت پیدا کېږي چې کله په خدای پاک باندې رښتونی ایمان وي، چې نتیجه یې دا وي چې کامل اطمینان هغه له ورکړی کېږي. فرمایي چې همدا هغه مقصد دی چې د انسان اصل مقصد پکار دی چې وي. دا زموږ هدف دی، دا موږ د خپل وړاندې ساتل پکار دی چې هر قسمه ګندګي به د خپل د ذهنونو نه، د خپل دماغونو نه، د خپل سترګو نه، خپل د غوږونو نه به وباسو او دا اورېدو نه به بچ کېږو هم. فرمایي زموږ جومات ته د دې ضرورت دی او د کامل اطمینان ترلاسه کولو لپاره د کامل ایمان ضرورت دی. نو فرمایي چې زموږ د جومات لومړی فرض دا دی چې هغه د په خدای پاک باندې رښتونی ایمان ترلاسه کړي. نو دغه هدف دی چې هغوی موږ له راکړی دی چې رښتونی ایمان به ترلاسه کوئ، نو نیک اعمال به هم درنه کېږي او مله بیا د فاستبقوا الخیرات چې کومه ډله ده هغې کې به موږ شامل شو او مله به خیرالبریه کې موږ شمېرلی کېږو. بیا د نیکۍ د اړخونو وضاحت هغوی فرمایي چې انسان لپاره دوه خبرې ضروري دي. یو دا چې د بدۍ نه دې ځان ساتي او بله دا چې د نیکۍ طرف ته دې ځغلي. او د نیکۍ دوه اړخونه وي، یو شر پرېښودل یعنې ترک شر او بل افاظ خیر. شر پرېښودل ټیک دی، دا نیکي ده، دا یو اړخ دی او بل اړخ دا چې نیکي وکړی شي. فرمایي چې په ترک شر یعنې په شر پرېښودو انسان کاملېدی نه شي. که صرف شر پرېښودو نو دا کامل نه دی ایمان او په الله پکې کمزوري شته، تر څو چې ورسره افاظ خیر هم نه وي، یعنې نور له نفع هم د رسوي، نیکي دې کوي نور له د نفع رسوي، هله ایمان کاملېږي. فرمایي چې دې نه معلومېږي چې څومره تبدیلي یې کړې ده او دا مدارج جمله ترلاسه کېږي چې کله د خدای پاک په صفتونو ایمان وي د انسان او هغې نه انسان خبر وي. تر څو چې دا خبر نه وي، انسان د بدو کارونو نه نشي بچ کېدی او د خدای پاک د صفاتو معلومولو لپاره انسان ته همیشه قرآن لوستل پکار دی او د قرآن
احکامات لوستل پکار دی. فرمایي چې نور له نفع ورکول خو ډېره لویه خبره ده. د باچایانو د روب او د تعزیرات هند نه هم یو حده پورې خلک ویریږي او ډېر خلک داسې دي چې د قانون خلاف ورزي نه کوي. نو بیا ولې د احکام الحاکمین د قوانینو خلاف ورزي په حواله دي کې یو نرتوب پیدا کیږي؟ د دې وجه دې نه بغیر بله څه کیدی شي چې دوی په هغه باندې ایمان نه لري. ایمان کې کمزوري ده، نو ځکه ګینې د حکومتونو د قانونونو نه ولې یریږئ؟ فرمایم چې دا یوه وجه ده چې د هغه وجه ده چې خلکو نه به دی سرزد کیږي او نیکۍ ته نه کیږي. لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې دا کمزوری وي هغه وخت چې کله ایمان کمزوری وي. خدای پاک علیم خبیر او عالم الغیب انسان په اعتقادي طور خو خدای پاک علیم او خبیر ګڼي او عالم الغیب هم ګڼي، خو عملاً د دې انکار کېږي لږی او همدې لپاره ډېره بده انسانو کې او د ډېرو نیکو کارونو ورته توفیق نه ترلاسه کېږي د ایمان نه کېدو په وجه. بیا په خدای پاک باندې کامل ایمان نه پس د بدني بدو کارونو نه د کامل ایمان نه پس د بدو کارونو نه د بچ کېدو د ذریعې وضاحت هم هغوی فرمایلی دی چې د بدو کارونو نه د بچ کېدو مرحله عمله پوره کېږي چې کله په خدای پاک باندې ایمان وي، او بیا بله مرحله دا پکار ده چې هغه لاره دې ولټولی شي چې کوم د خدای پاک زبرګو خلکو خپلې کړې وي. مخکې په خدای پاک باندې ایمان او بیا د هغو لارو لټون، د هغو نیکو کارونو لټون چې د خدای پاک کم نیک بندګان او انبیا او صالحین و هغوی به کول هغه خپلې کوي، هغه نیکې لارې او هغه نیک کارونه خپل کوي. هماغه لار ده چې ورباندې چې څومره رازباز او زبرګ خلک په دنیا کې روان شوي دي نو د خدای پاک فیض نه فیضیابه شوي دي او د دغه لار پته داسې معلومیږي چې انسان د معلومه کړي چې خدای پاک هغې سره څه معامله کړې وه. فرمایي چې لومبۍ مرحله د بدو کارونو د بچ کېدو ده او بیا د خدای پاک د لومبۍ مرحله چې کومه د بدو کارونو د بچ کېدو ده نو دا د خدای پاک په د جلالي صفتونو په تجلی ترلاسه کېږي، ځکه چې هغه د بدکارو دشمن دی. د کم خلک چې هغه د جغ د دغه دشمنان هغه ختم کړي. فرمایي چې دویمه مرتبه د خدای پاک په جمالي تجلی ملاویږي او آخر هم دا دی چې د خدای پاک کله چې د خدای پاک له طرفه قوت او طاقت ترلاسه نه شي چې د اسلامي اصطلاح مطابق ورته روح القدس ویل کېږي نو هېڅ هم نه کېږي. دا یو قوت و چې د خدای پاک له طرفه ترلاسه کېږي. د دې نزول سره په زړه کې یو سکینت راشي او طبیعت کې نیکۍ سره یو مینه یو محبت پیدا شي. د خدای پاک جمالي تجلی وشي نو هره نیکۍ طرف ته توجه پیدا شي او د بدۍ طرف ته اړو توجه نه وي او بیا په زړه کې یو سکینت پیدا شي. دا د نیکو خلکو چې کوم د هغوی د عمل نمونه د هغه زموږ وړاندې ده چې هغوی ورته وایي چې دې ته ګورئ، د انبیاو نمونو ته وګورئ. فرمایي چې کومې نیکۍ ته چې نور خلک ډېر مشقت او بار وایي چې دا یو بار دی نو دوی په یو خوند او په یو سرور د هغه کولو طرف ته منډه کړي. یعنې څوک چې د خدای پاک نازولی دی هغه لکه څنګه چې یو ډېر خوندور څیز ماشوم هم ډېر په شوق وخوري، همدغه شان چې کله خدای پاک سره تعلق جوړ شي نو د هغه پاک روح په دې باندې راکوز شي او بیا نیکۍ د یو خوندور او د خوشبودار شربت په شان دی وي او هغه ښایست چې د نیکۍ دننه وي هغه د ښکارېدل شروع شي او بې اختیاره د هغې طرف ته منډه کړي. د بدۍ د تصور هم د روح په لړزېدو شي او فرمایي چې دا داسې قسم خبرې دي چې د لفظونو په پیرایه کې په پوره طور نشي بیانېدی. یو عجیبه د زړه کیفیت وي، د زړه سرور وي چې د الفاظو جامه ورته اغوستل ډېر ګران دي. فرمایي چې دا د قلب حالتونه وي، دا هم زړه محسوسولی شي
په محسوسولو دین انسان سم خبرېدی شي. هغه وخت تازه په تازه انوار دته ترلاسه کېږي او انسان صرف په دغه خبره د ناز نه کوي او د خپلې د درکې انتها د دا نه ګڼي چې کله کله په دې کې رکت پیدا کېږي. دا هېڅ خبره نه ده. په مونځ کې چې کله کله وجاړي نو رکت پیدا شي، زړه نرم شي، نو دا انتها مه ګڼئ د خپلې درکې. فرمایي چې دا رکت عرضي وي. انسان اکثر د رکت د پیدا کېدو مثال په خپل عمر کې انسان اکثر ناول لولي او دې کې چې یو دردانګیزه برخې ته ورسي نو بې اختیاره په ژړا شي. او ډېر خلک داسې وي چې ناولونه لولي لګي او ژاړي. او ځینې وخت داسې کیسې راشي چې په کیسې او واقعیت راشي چې هغوی خبرې صفا چې دا دروغ دي او فرضي کیسه ده او دې نه باوجود د لولي او بیا صرف ژړل او د رکت پیدا کېدل د حقیقي سرور او د لذت بنیاد وي. نو نن د یورپ نه زیات روحاني لذت ترلاسه کوونکي او بل څوک نه وي، ځکه چې دلته خو په وړه وړه خبره خلک جذباتي شي، په ژړا شي. فرمایي چې په زرګونو ناولونه چاپ کېږي او په لکونو کورونو خلک هغه لولي او ژاړي، کیسې لولي او ژاړي، ډرامې ګوري او ژاړي او ځینې واقعیت بیانې خلک او جذباتي شي. نو داسې روحانیت ترقي نه ده. د روحانیت ترقي ولې چې کله انسان د بدن په پوره طور ځان بچ کی او نیکي په مکمل طور د خدای پاک د رضا له خاطر خپلې کی. بیا د نیکي د برخو وضاحت هغوی فرمایي چې مخکې دوه اړخونه وو، شر پرېښودل او نیکي کول. او اوس د دې مخکې دوه برخې هغوی بیان فرمایي چې انسان څومره چې نیکي کوي د هغې دوه برخې دي، یو فرایض او بل نوافل. دوه برخې دي د نیکي، یو فرض نیکي ده او یو نفل نیکي. فرایض یعنی چې کم په انسان فرض کړی شوي وي لکه قرضه ختمول. فرمایي چې دا یو فرض دی چې انسان که چانه قرض اخیستی نو قرض به خپل ختموي، یا د نیکي په مقابله کې نیکي کول نو دا فرض دی. د دغه فرایضو نه علاوه هرې نیکي سره نوافل هم وي چې زیات وي، یعنې څه چې زیات وي هغه نیکي ده، یعنې داسې نیکي چې د هغه د حق نه زیاته وي، لکه د احسان په مقابله کې د احسان نه علاوه نور احسان کول، دا نوافل وي. چا در باندې احسان کړی دی د هغه احسان هم کوز کو، خو ورسره هم هغه نه زیات احسان وکړو، دا به نفل شي. او دا د فرایضو لپاره د مکملاتو د متممات په شان وي، یعنې په دې باندې فرایض مکملیږي او خپل تکمیل ته رسي، اتمام ته رسي. فرمایي چې په دغه حدیث هغوی بیان فرمایي چې د اولیاء الله د دینی فرایضو تکمیل په نوافل کېږي، په نفلونو کېږي. هغوی حدیث بیان فرمایلی و، دغه تفسیر فرمایل چې اولیاء الله چې کوم وي د هغوی د دینی فرایضو تکمیل په نوافل کېږي. مثلا هغوی د زکات نه علاوه نور صدقې هم ورکوي. نو خدای پاک د داسې خلکو ولی شي. خدای پاک فرمایي چې د هغه دوستي تر دې وي چې هغه زه د هغې لاس خپې وغیره شمه ده په حدیث کې راغلی چې زه د هغې لاس خپې ان تر دې چې د هغوی جبه شم چې په کوم هغې خبرې کوي. انسان چې کله په ایمان کې زیات شي، په خدای پاک باندې یقین د هغه زیات شي او د خدای پاک د رضا له خاطر هغه نیک عمل کوي، نو خدای پاک ورله د نورو نیکو کارونو توفیق هم ورکړي او ډېر څه ورته بخښي. نو دې باره کې هغوی فرمایي چې د اسلام لپاره د خدای پاک د قانون د قدرت یو قانون دی چې د یوې نیکۍ نه بله نیکي پیدا شي. فرمایي چې ما ته یاد راغله چې په تذکرة الاولیاء کې ما لوستی و چې یو آتش پرست بوډا و چې د 90 کالو عمر او اتفاقاً باران چې شروع شو نو هغه په باران کې په کوټه وخوت او مرغو ته دانه اچول شروع کړه او مسلسل څو ورځو پورې باران او په چت باندې لاړو او هلته به مرغو ته او مرغانو ته به دانه اچوله. نو په ګاونډ کې یو زبرګ اوسېدو، یو مسلمان، هغه ورته وویل چې دا ته څه کوې لګیا؟ هغه ورته وویل چې وروره 6 ورځو راسې مسلسل باران کېدو لګیا و، نو ځکه د مرغو له دانه ورکوم. زبر ورته وویل چې ته خو بې ځایه حرکت دی دا ستا،
فضول دی خو څه فایده نه ده، څه فایده نشته، ته خو کافر یې، تا ته به څه اجر میلاو شي، د څه ثواب به تا ته میلاو شي، ته خو کافر یې. نو بوډا ورته وویل چې ما ته به دې کار اجر ضرور میلاویږي. د خدای پاک په ذات هغه یقین لرلو. بهرحال د هغه فطرت نیک و، د زړه آواز و، نو هغه وویل چې اجر به ما ته میلاویږي. نو هغه زبرګ وویل چې زه حج ته لاړم، نو لرې نه مې ولیده چې هماغه بوډا دی چې طواف کوي لګیا دی، هغه آتش پرست چې مرغانو له دانه ورکول، هغه د خانه کعبې طواف کولو په حج کې. هغه ته مې چې وکتل نو حیران شوم چې وړاندې شوم، نو هغه مخکې هغه خبرې وکړه. د نه مخکې چې ما په سوال کړی هغه راته وویل چې آیا زما دانه ورکول مرغانو له ضایع شو، دغې بدل راته میلاو نه شو. دا نن چې زه حج کوم او مسلمان یم، نو دا اجر خدای پاک مله راکړو د هغه مرغانو له د دانه ورکولو. د خدای پاک بخښنې داسې وي. بیا هغوی فرمایي چې اوس خیال کول پکار دی چې خدای پاک چې د یو د کافر د نیکۍ اجر هم ضایع نه کړو، نو آیا د مسلمان د نیکۍ اجر به ضایع کوي؟ فرمایي ما ته د یو صحابي ذکر رایاد شو چې هغه دا ویلو چې یا رسول الله، ما د خپل د کفر په زمانه کې ډېرې صدقې به کولې، آیا د هغوی اجر به ما ته میلاویږي؟ کله چې زه کافر وم نو ډېرې صدقې به مې ورکولې، نیکۍ د کولو کوشش به مې کولو، نو ما ته به اجر میلاویږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هغه صدقې خو ستا د اسلام وجه جوړ شو، د هغو صدقو خو بدل ته میلاو شو چې ته نن مسلمان یې. بیا هغوی دغه خبره بیان فرمایي چې کوم جایز څیزونه دي هغه هم د اعتدال د حد دننه ایښودل پکار دي، همدا نیکي ده. هغوی فرمایي چې د نیکۍ جرړه دا هم ده، د نیکۍ بنیاد دا هم دی چې د دنیا لذتونه او شهوتونه چې جایز دي هغه هم د اعتدال د حد نه د زیات نه اخلي، لکه څنګه چې خوراک څښاک خدای پاک حرام کړي نه دي، خو که یو تن همدغه خوراک څښاک د شپه ورځ کار ځان لپاره جوړ کړي، نو د هغه نامه هغه په دین زیاتېږي. نه دا لذتونه د دنیا دې لپاره دي چې دې په ذریعه د نفس د دنیا په لاره کې کمزوري نه شي. خدای پاک لذتونه ورکړي دي په خوراک څښاک کې، خو دې لپاره چې انسان کې طاقت پیدا شي او انسان د خدای پاک چې کوم فرایض دي هغه دې پوره کړي شي. دا نظریه پکار ده خوراک په وخت صحت کمزوري نه شي. فرمایي چې دې مثال داسې لکه چې یو ټانګهوال چې اوږد سفر وکړي نو د 7 یا د 2 میلو فاصلې نه پس د هغه از چې کمزوري محسوسوي نو هغه دې ورله لږه دمه ورکړي، لږ ودرېږي او څه خوراک پرې کوي، غوړ خوراک پرې کوي چې د هغې د ستوماني لرې شي. نو فرمایي چې انبیا چې کم خوند د دنیا خسته دی هغه همدغه شان دی. انبیا هم خوراک څښاک کولو، د دنیاوي څیزونه نه چې کم خوند او سکون میلاویږي، واده، اولاد، خوراک څښاک دنیاوي څیزونه دي، دا ټول د دې استعمال انبیا هم کوي. هغوی چې کم د دنیا خوند اخیسته دی دا هماغه شان دی، ځکه چې د یو لوی کار د دنیا د اصلاح هغوی ته سپارلی شوی و. که د خدای فضل د هغوی دستګیري نه وي کړې نو هغوی به وژل شوي وي. نو لکه څنګه چې یو ټانګهوال خپل اس ښه تازه دم ساتلو لپاره هغه باندې خوراک څښاک کوي، نو دغه شان هغه انبیا چې که هغوی خوري څکي یا ښه د ښه څیزونو استعمال کوي نو صرف دې لپاره چې د دنیا اصلاح طرف ته توجه وي. یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې اعتراض کړی و چې د حضرت مسیح مخې ته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پلو خوري. اعتراض کوونکي دا ویلو چې موږ دا اورېدلي چې مرزا صاحب پلو خوري، نو حضرت مسیح ورته وویل چې ما خو چېرته نه دي لوستي په قرآن او په حدیث کې چې نبیانو لپاره ښه خوراک جایز نه دی، که خوري نو څه چلو شو. نو دا قسمه اعتراضات هم وي د خلکو. خلک دا ګڼي چې صرف تریخ خوراک دې کې ډېره لوی زبرګي ده، حالانکه دا غلطه خبره ده. او دغه سنت باندې موږ ته روانېدل پکار دي چې کوم
رسول الله زموږ صلی الله علیه و وسلم زموږ مخه ته وړاندې کړی دی. هغوی یو ثابت یو ځل فرمایلی چې زه ښه خوراک خورم او زه ښه جامه اغوندم، ما ودونه هم کړي دي، زما اولاد هم شته، زه وده کېږم هم او عبادت هم کوم، نو دا زما سنت دی چې تاسو ته پرې روانېدل پکار دی. بهرحال مخکې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د انبیاو دا دستور نه و چې په دې کې هغوی منهمک شوي وي، یعنې په دنیوي څیزونو کې هغوی منهمک کېږي نه. انهماک بېشکه یو زهر دی، یو بدکماشه تن چې څه غواړي کوي او څه چې غواړي خوري، همدغه شان که یو صالح تن هم وکړي نو د خدای پاک لارې په هغه نه پرانستلی کېږي. یو بدکماش تن چې په دنیوي نظر خوري څکي او هر کار چې هغه کوي نو د دنیادارۍ لپاره وي، خو یو صالح سړی داسې نه وي. که هغه به داسې وکړي نو د خدای پاک لارې بیا پرې نه پرانستلی کېږي. فرمایي څوک چې د خدای پاک لپاره قدم پورته کوي نو خدای پاک ضرور د هغه لحاظ لري. خدای پاک فرمایي چې اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایي چې تنعم او په خوراک څښاک کې هم اعتدال دا تقوا ده. صرف دا ګناه نه چې انسان د زنا نه کوي، غلا دې نه کوي، بلکې په جایزو کارونو کې هم د اعتدال د حد نه دې نه وځي. کم جایز څیزونه دي په هغې کې هم اعتدال ساتل دا تقوا ده او دا نیکي هم ده. بیا د خپل تعلیم د دغه برخې هغوی وضاحت فرمایي چې د حاکمانو سره نیکي څه ده او عام تعلقات چې کوم خپلوانو سره تعلقات دي په دې کې نیکي څه ده. هغوی فرمایي چې زما تعلیم خدای چې ټولو سره نیک سلوک کوئ. د حاکمانو رښتونه اطاعت کول پکار ځکه چې هغوی حفاظت کوي. حکومت او د حاکمانو اطاعت کول پکار ځکه چې هغوی د خپلو د ملک د اوسیدونکو فرایض پوره کوي په سمه طریقه، نو ژوند او مال د هغوی په ذریعه په امن کې دي. او خاندان سره هم نیک سلوک پکار دی ځکه چې د هغې هم حقوق دي. فرمایي چې څوک متقي نه دي نو هغه بیا په بدعتو په شرک کې ګرفتاره دي او زموږ مخالفان دي د هغوی پسې لمونځ نه دی کول پکار. نیک سلوک مطلب دا نه چې کوم زموږ مخالفان دي په موږ فتوی لګوي په بدعتو کې ګرفتار دي، هغوی پسې تاسو لمونځ کول شروع کړي، لمونځ به ورپسې نه کوئ او نیک سلوک هغوی سره ضرور کول پکار دی که څومره هم زموږ مخالفت کوي. وی زموږ اصول خدا دی چې هر چا سره نیکي کول پکار دی. څوک چې په دنیا کې چا سره نیکي نشي کولی هغه په آخرت کې څه اجر بیا مومي. نو ځکه د ټولو لپاره نیک اندیشه کېدل پکار دي او په مذهبي کارونو کې په مذهبي خبرو کې ځان بچ کول پکار دي. لکه څنګه چې یو طبیب د هر مریض که هغه هندو وي که عیسوي یا څه مذهب هم لري د ټولو تشخیص کوي او علاج کوي، همدغه شان په نیکۍ کولو کې عام اصولونه د نظر وړاندې ساتل پکار دي. مثلا که څوک دا ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کافران وژل شوي وو، نو د دې جواب دا چې هغه خلک د خپلو د شرپسندۍ او چې کوم ایذا رسانۍ وې د هغې په وجه او په دې وجه چې هغې به بغیر د څه وجه مسلمانان وژل، دوی مجرمان وو، مسلمانان به یې وژل، په هغوی به ظلم کول، نو سزا په طور هغوی له دا سزا ورکړی، هغوی د مجرم په حیثیت کې هغوی له دا سزا ورکړی شوې وه. صرف دې لپاره نه چې هغوی انکار کړی وو. که صرف انکار وي په سادګۍ او ورسره شرارت او ایذا نه وي نو هغه په دې دنیا کې د عذاب موجب نشي جوړېدی. د نیکۍ دایره چې څومره وسیع کول پکار دې باره کې هغوی فرمایي چې یاد لرئ چې د همدردۍ دایره زما په نظر کې ډېره وسیع ده. یو کام او یو تند دې نه دی بېلول پکار. زه د نن سبا جاهلانو په شان دا نه غواړم چې تاسو همدردي صرف د مسلمانانو پورې محدوده کوئ. نه، زه دا نه یم چې تاسو د خدای پاک ټولو مخلوق سره همدردي کوئ، که هغه څوک کمې که هندو وي که مسلمان وي یا که څوک بل څوک. زه هېچېرې د داسې خلکو خبرې نه خوښوم چې همدردي صرف خپل کام سره منسوبول غواړي او دې کې ځینې دا قسمه خیالات هم لري چې که د یو شیرې په لوښي کې لاس واچولو او بیا هغه د تیلونو په لوښي کې واچولو نو لکه څومره تیلونه هغې پورې ولګېده نو دومره دوکه او فریب نورو له ورکولی شئ. دا د ځینو غیر همدیو نظریې دي چې که شیره ده یا خوږ څیز دی نو هغه واخلي لاس پکې واچوئ او بیا د تیلونو کې لاس واچوئ نو څومره تیلونه چې هغې پورې ولګي نو دومره دوکه ورکول جایزه ده.
دومره د خلکو حقونه غصب کول بیا جایز دي. فرمایي د ټول څیزونه انتهایی ګناه کې راځي، دا بالکل جایز نه دي. فرمایي چې داسې بېهوده خبرو د خیالي خبرو ډېر نقصان شوی دی او دا خلک یې وحشي کړي دي او ځناوران یې ترې جوړ کړي دي. همدا د نن سبا د مسلمانانو حل دی. خو زه تاسو ته بار بار دا نصیحت کوم چې تاسو بیخي خپل د همدردۍ دایره محدودوئ ما او د همدردۍ همدغه تعلیم باندې روان شئ چې کوم خدای پاک ورکړی دی. یعنې ان الله یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربی، یعنې ټولو کې مخکې په نیکۍ کولو کې تاسو عدل د نظر وړاندې ساتي چې کوم تل تاسو سره نیکي کوئ تاسو به هم ورسره نیکي کوئ. بیا دویمه درجه دا چې تاسو دې نه مخکې د سلوک وکړئ د احسان، او د احسان درجه د عدل نه زیاته ده او دا یو ډېره لویه نیکي ده. خو دا هم ممکن دی چې کله نه کله چې چا احسان کړی وي هغه خلکو باندې خپل احسان ورته وښایي چې ما در باندې احسان کړی دی. خو دې نه لویه درجه ده چې انسان دې په داسې طور نیکي وکړي چې د هغه د ذاتي محبت په رنګ کې وي، چې پکې د احسان نمایي یو برخه هم نه وي. لکه څنګه چې یو مور خپل د ماشوم پرورش کوي او په دغه پرورش کې هغه د هیڅ اجر او د وسیلې خواستګاره نه وي، بلکې په یو طبیعي جوش هغه خپل ماشوم لپاره خپل هر قسمه آرام قربان کړي. ان تر دې که یو بادشاه یو مور له حکم هم ورکړي چې دا خپل ماشوم له مه ورکوه، او که په داسې کولو د ماشوم ضایم شي نو هېڅ سزا به درته نه کېږي. نو آیا هغه مور چې داسې حکم واوري نو خوشحالېږي نو د هغې به تعمیل کوي؟ بیخي نه، بلکې هغه په زړه کې داسې بادشاه ته غوسه وي چې هغه ولې داسې حکم ورکړی دی. نو په داسې طریقه نیکي پکار ده چې دا یو طبیعي مرتبې ته ورسي، او کله چې یو څیز ترقي کوي او خپل طبیعي کمال ته ورسي نو هغه وخت هغه کامل شي. نو یو نیکي دې داسې وي چې زړه کې د هر وخت د نیکۍ خیال راځي. فرمایي چې په طبیعي جوش د انسانانو همدردۍ نامه ایتاء ذی القربی ده، او په دغه ترتیب د خدای پاک منشا دا ده چې که تاسو پوره نیک جوړېدل غواړئ نو خپله نیکي د ایتاء ذی القربی یعنې د طبیعي درجې ته ورسوئ. او کله چې یو څیز ترقي کوي او دغه طبیعي مرکز ته ونه رسي نو تر هغې هغه د کمال درجه نه وي ترلاسه کړی. فرمایي چې یاد لري چې خدای پاک نیکي ډېره خوښوي او هغه دا غواړي چې د هغه مخلوق سره د همدردي وکړی شي، او که هغه بدي خوښولې نو د بدي تاکید به یې کولی. خو د خدای پاک شان د دې نه پاک د سبحان الله تعالی شأنه. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې نیکي د خدای پاک د رضا له خاطره دې کوو، او خدای پاک د فاستبقوا الخیرات چې کوم هدف موږ لپاره ټاکلی دی دا دې موږ ترلاسه کړو. د لمونځ نه پس به یو څو غیبي جنازې کوو. لومړۍ جنازه د مکرم حامد مقصود عاطف صاحب دی چې مربي سلسله و او د مکرم محترم پروفیسر مسعود احمد عاطف صاحب زوی و. دوی په 22 اکتوبر د ګردې فیل کېدو په وجه په طاهر هاټ ربو کې د 40 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح اسلام د صحابي د حضرت عبدالحمید درد نوسی و. د دوی والد پروفیسر مسعود احمد عاطف و چې هغوی د کال 1955 نه واخله تر 8 پورې په تعلیم الاسلام کالج کې د طبیعیاتو د تدریس موقع ترلاسه شوې وه. دا مقصود عاطف صاحب د مسعود عاطف صاحب زوی و. دوی ابتدایي تعلیم په ربوی کې ترلاسه کړی و، بیا دوی ژوند وقف کو جامع کې داخل شو. په کال 1991 کې دوی شاهد پاس کو او مخکې د دوی خواهش و چې فوج ته لاړ شي، خو بیا د یو خوب په بنیاد هغوی کالج پرېښود او په جامع کې داخله واخیسته او هلته نه د شاهد ډګري ترلاسه کړه او مربي شو. د خدای پاک په فضل د دوی د اهلیې نه علاوه 2 لوڼې دي او یو زوی دی او 3 واړه ماشومان د دوی سبق ویلی دي. او کشرې زوی واصف حامد په مدرسة الحفظ کې قرآن حفظ کوي لګیا دی. مقصود عاطف صاحب په کال 1991 کې د جامعې نه فارغ شوی و. بیا د پاکستان مختلفو ښارونو کې د دې تقرر شوی و او د نه پس هغوی فرانسیسي ژبه زده کولو لپاره د اسلام آباد چې کومه نمل یونیورسټۍ کې داخله واخیسته. او بیا په مئی کال 1992 کې دوی په آیوري کوسټ ته د مبلغ په طور لېږلی شوي وو. تر 2002 پورې دوی په آیوري کوسټ کې د خدمت توفیق ترلاسه کړی و. بیا په کال 2014 کې دوی
بیا 2014 پورې دوی په برکینا فاسو کې د خدمت توفیق ترلاسه کړو او بیا د ګردې د تکلیف په وجه دوی واپس پاکستان ته راوبلل شو. د دوی اهلیه وایي چې کله زه لاړم ایوری کوسټ ته، نو ډېر په محنت یې ماته د فرانسیسي ژبه ښودلې وه چې ما لپاره د هره ورځ چې کوم معمولات دي او خلکو سره ملاوېدل او خلکو سره چې کوم معامله را پېښېږي نو هغه د راته اسانه شي، او د لجنه په تربیت کې دې هم مدد د منبت ثابت شي. ډېر ښه مزاج دوی لرلو. اکثر لیکونکي هم دا لیکلي دي د دوی ملګرو چې ډېر ښه مزاج و د دوی، بې تکلفه و، ذهین و، د حس مزه یې لرله، د ظرافت حس پکې د دوی ډېر ښه و، او د مشرانو د خپلو ملګرو به ادب او احترام کولو. د اطاعت او د فرمانبرداري دوی کې روح دوی کې ډېره زیاته وه او بې نفسه انسان و. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت کړي او د دوی ماشومانو ته د صبر او حوصله ورکړي او د دوی د نیکو د جاري ساتلو توفیق د ورله ورکړي. دویمه جنازه ده د علي سعید موسی صاحب چې د تنزانیا د جومات سابق امیر دي. دوی په 28 سپتمبر د 28 کال عمر کې وفات شوي دي. ان الله و انا الیه راجعون. کال 1950 کې دوی په چټانډي تنزانیا کې پیدا شوي وو. بیا وی په کال 1980 کې په دارالسلام یونیورسټۍ کې داخله اخیسته وه. په معاشیاتو کې بي ډګري دوی ترلاسه کړې وه او بیا په کال 1980 کې دوی د اګریکلچرل اکنامکس ډګري ترلاسه کړې وه. په مختلف حکومتي عهدو دوی فایز پاتې شوي دي. حضرت مسیح رابع دوی ته ارشاد فرمایلي و چې د قرآن په یوه ژبه کې د ترجمه وکړي، خو د خپلو حکومتي مصروفیاتو په وجه دوی په هغې کې ډېر وخت ولګولو. نو حضرت مسیح رابع ورته وفرمیل چې په دغه رفتار او په ترجمه کې کم از کم 30 کاله ولګي او ډېر د فکر اظهار یې کړی و. خو بهرحال دا ارشاد چې دوی واورېدل نو علي سیدي صاحب نو ډېر جذباتي شو او هغوی دا لوز وکړو چې زه به زر تر زره د قرآن ترجمه وکړم. نو بیا هغوی ټول کارونه پرېښوده او ټول توجه د قرآن په ترجمه طرف ته مرکوز کړو. بیا په 5 کالو کې دوی د ترجمه مکمله کړه. په کال 2006 کې د تنزانیا جومات امیر مقرر کړی شوی و او په بورونډي او په موزمبیک په د ملوي جوماتونه هم د دوی په نګرانۍ کې وو. د دوی په امارت کې جومات دلته د ثانوي سکول اجرا هم کړې وه او جومات یو لویه ټوکړه د ځمکه هم ترلاسه کړې وه. ډېر مخلص، فدایي او باوفا او نیک انسان و. خلافت سره ډېر ژور او د عقیدت تعلق و. د اهلیې نه علاوه 3 لوڼه او 3 زامن یادګار پرېښي دي. خدای پاک د دوی ټولو ته د دوی د نیکو کارونو د جاري ساتلو توفیق ورکړي او دوی درجات دې اوچت کړي. او درېیمه جنازه ده د مکرمې نصرت بیګم صادقې صاحبې ګرموله ورکه او حال ربه چې دوی په اوس په ربوی کې اوسېدو و د ګرموله ورکه او دوی د 14 د 18 اکتوبر چې کوم منځنۍ شپه ده نو طاهر هارټ انسټیټیوټ کې دوی وفات شوي دي. ان الله و انا الیه راجعون. دوی چې کوم زموږ د عربي ډیسک انچارج د مومن طاهر صاحب د هغوی دا مور وه او د دوی د ټولنې نمایانه وه. توحید سره بې پناه مینه، بې کچه مینه او د شرک او د بدعت نه شدید د دوی نفرت و او توکل او ربا پروري او خپل نیکی پټه ساتل ډېر عاجزي او انکساري و. د دوی نیکه حضرت میاں عطاالله صاحب صحابي و او د مولانا برهان الدین صاحب په ذریعه هغوی بیعت کړی و. قادیان راغلي د هغوی په وینا د قرآن د ښودلو هم دوی ډېر شوق لرلو، سم ویلو او نورو ته د ښولو. او چې کله حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی تحریک وفرمایلو چې د لوی عمر چې کومې ناخوانده ښځې دي هغوی ته هم د قرآن د زده کولو کوشش کول پکار دی. نو ځینې د 80 کالو انپړه ښځو هم دوی نه د قرآن ویل زده کړی و، بیا ځینو ترجمه هم زده کړی و. غیر احمدي ښځې او ماشومان به هم راتلي دوی ته قرآن به نه زده کولو. ډېرو ماشومانو د لجنه د نصاب کتابونه دوی نه زده کړي وو، لوستي وو، دوی نه بیا لیک لوست زده کړی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو د مطالعې هم ډېر شوق لرلو. نظمونه ورته ډېر یاد وو او کلام محمود او د دریادن او د درسمین وغیره ډېر شعرونه ورته یاد وو. د دوی زوی لیکي چې د محمود امین چې کوم نظم دا هغه اکثر ډېر په درد ویلو
او سترګونه به اوښکې روانې وي. همدغه شان د بدعتو خلاف هم هغوی په خپل کلي کې ډېر کار کړی دی. کمزوری ایمان لرونکي چې کومې ښځې وي چې د ټوټکې او عادت وي ورته یا کوي، نو ډېر لوی جهاد دوی د هغې خلاف کړی او دا عادت یې د هغوی ختم کړی و. د مؤمنانو صحیح مؤمناتو جوړېدو طرف ته د هغوی پام ګرځولی و. لمونځونه به ډېر په سوچ کولو، د قرآن تلاوت به باقاعده کولو وصیت یې کړی و. او 4 ماشومان وو، یو مومن صاحب دی لکه څنګه چې ما وویل، او باقي نور هم 4 دي چې جومات خدمت کې لګیا دي. 6 زامنو وقف دي د دې اولاد، 6 زامنو د دې. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي او د دې ټول اولاد ته د دې په نقش قدم باندې روانېدو توفیق ورکړي. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على